paradise-like valley was once a battlefield in 2007 Sawat crisis. All this started to stand against the state, which killed many innocent people. This massacre was so destructive, which left behind orphans on street of Sawat. This cause has been primarily supported by individuals and organizations. خوراک پابند کی د دې ماشومانو بیک ګراوند دا عام یتیمانان نه دي وایي دا انتهایی ډیزروینګ یتیمانان دي موږ لا هر کال په سوونو 200 فارمونه روزانه چې څوک هم راځي نو په ګیټ کې زموږ فارم موجود دی هغه ولا موږ ورکو د څوکیدار سره موجود دي د یوسف علي خان سره په دکان کې خپل فارمونه ایښودي دي د عادل سره په ګرین چوک کې موږ ایښودي موږ که څوک د نورو ځایونو نه راشي هلته نشي راتلی چې دلته له دنه د ماشومانو دا فارم ونیسي نو هغه فارمونه چې دی نو هغه موږ هر چا وکړو نو هغه چې په کال کې موږ په اخره کې بیا د هغې جایزه لرو د 200 نه سیوا یې په هغې کې بیا تلاش کول او په هغې کې مور ډیزروینګ هغه پکې د هغې سکرینینګ کول دا ډېر لوی ګران کار دی هغې بیا موږ کمیټي جوړه کړو او چې څومره خلکو سفارشونه کړي هغه سفارشونه زما په جیب کې پراته دي او کمیټي چې دی زما نه علاوه نور خلک چې هغه ماشومان دي پکې داخل شي چې د هغو د خدای په دنیا کې څوک د سفارش هم نشته څوک د وینا هم نشته چې د هغې په کور کې داسې ماشومان پکې دي چې په هوټل کې اوسي داسې ماشومان پکې دي چې د شپې پلار او نکاح او تره دا 3 سړي پکې وو نو دغه نارینه چې دی ورته کور نه چوت کړي دي او هلته کې حلال کړی شوي دي او بیا د هغې ګاونډي چې دلته کې د پېښور ګاډۍ مخې ته په فروټ خرڅوي په ګاډۍ کې هغه تقریبا 2 کاله هغه زنانه او هغه ماشومان په خپل کور کې دا موږ په سر وکړو نو که دا آفت او دا مصیبت خدا را خاص ته چې ته په پنجاب کې یا څه په بل څه ځای کې راغلی وی دې خلکو به خیرات غوښتل یا به دې له پاکستان الټه کړی خو الحمدلله زموږ د خلکو د پاکستان سره هم مینه ده په دې چلو هم پوه دي چې داسې چلو او د هغې نه علاوه سینې ګټله یو بل له زیر ورکوي یو بل له غریبانانو یو بل له زیر ورکوي د 100,000 نه سیوا ماشومان په دغه 3 کاله کې یتیمانان شوي هغه یتیمانانو کې موږ ډېر لږ وړه سلوي خواړه په ورني کال باندې داخل کړو خبرې خو ډېر ډیپ سټډي نعیم صاحب وکړه چیرمن صاحب وکړي خو سټیپ اولنی چې اخلو نو په دې کې حدودي چې چیپونه دي پای ته ساينس دي پای کې نښې کول دي او هغه بیا پلنټي کار دی په دې کې چې کوم هارت کوم اوس په دې ټیم باندې کوم اکټ دی نو زه د اواز سوات اخبار د طرفه ځکه چې زموږ د اخبار ګیله وکړه موږ پکې څه کریټیویټي نه ده کړې نو په دغه وجه باندې اواز سوات اخبار نعیم صاحب لا بایزان ته زه خواست کوم چې راشي او د ټوله ګروپو چې کولا د خپل طرفه کیش ورکړي ریمولا بای ټولې خبرې په تفصیل سره وکړه زما تعلق د پرورش سره تقریبا د 15 کالونه دی چې زه له هغو په هر پروګرام کې په هر اختر کې او په هر روژه کې په هر افطارۍ کې زه دماغ راوړی او زه هغې له هر څه کارونه خو ټول کارونه پرېږدم او زه پرورش ته ځم او یقینا زه دا خبره کوم قسم ده چې زما زړه دی د دې ماشومانو سره هغه ناسته پاسته چې زه کښېنم زم هغه دلي خوشحالي چې سړي ته کومه مېلاوېږي که نه ما ته هغه ګنټه 2 چې زه مې دلته تېرې کړم نو هغه ما ته د دې کال هغه ټول د پروګرامونو نه او د ښه پروګرامونو نه او ښه هوټلو ته او هر ځای د راتلو نه ما ته د دې سره هغه ګنټه چې کومه تېرې کړه زما د زندګۍ یو یادګاري وکړي نو مشکلات راځي په دې ملک کې نن سبا مشکلات دي کاروباري مشکلات هم دي هر څه ته مشکلات راځي موږ اول الله باندې ته وویل چې ته پریشانه کېږې نو الله پاک په خیر کړي الله دې د انسان یو دروازه بنده کړي نو 10 دروازې ورته نور کولاو کړي دا خو زموږ ایمان دی چې رزق الله ورکوي او دا هر نظام چې دی الله چې دی انسان ما او تا پورې وسیلې تا نن دغه خبره وکړه چې زما پلار به کور چلولی دی ته چلې سبا به ته بل څوک به دا سیسټم چلوي نو د ملا بهی انشاءالله موږ ستا په شاور اړو په هر ځای کې په هره موقع چې تا کوم ځای اواز کوې موږ به تاسو ته راوسو زه د خپل طرفه او زما ملګری هغه چونکې بیمار ونه دی راغلی عثمان نو د هغه طرفه زه د 2 کسانو د یو کال څنګه چې محبوب به یې ووي چې 60,000 روپۍ
اوس موږ دواړه به دا دوه کسان موږ سپانسر کوو د یو کال لپاره که د هغه پورې چې څو پورې ساره مسلې حل شي څنګه رواني او ډول زه ډېرو مجلسونو کې ما شرکت کړی دی ډېرو غټو غټو جلسو ته ما تقریرونه کړي دي په دې پریس کلب کې ما په سوونو پریس کانفرنس کړي دي یقین وکړه چې د ننني مجلس زما په دې وجود باندې ونه زیږ کړی دی الله ګواه دی زه څونه ساعت چې دلته ناست وم قسم دی زما د قبر طرف ته خیال لاړ آخرت ته مې خیال لاړ د زرکدن سلګو ته مې خیال لاړ نعیم الله زما تصور زما سوچ بدل کړ او زه په دې خبره مجبور کړم چې د الله رب ذوالجلال نه زه په هزار بار معافي وغواړم چې لس کاله ما د پرورش خدمت ونه نه کړی زه د ده سوچ ته د ده عظمت ته د ده جذبې ته د ده خدماتو ته د ده شعور ته زه سلام پیش کوم او خراج تحسین پیش کوم او تش سلامونه نه پیش کوم خو ده سره دا پخه کلکه وعده کوم چې عبدالرحیم به ستا سره د پرورش په معاملاتو کې د ادنا کارکون په حیثیت دین رات شریک خپل کور کې خپل ماشومان څوک نشي ساتلی د ده عظمت ته په دې سلام کوم چې نه د ده د وینې رشته شته نه د قام رشته شته د په دردمن سوچ باندې په یو انقلابي فکر باندې د خدمات څنګه خو موږ ته احساس دلاو کو موږ هم دا شعور واچو چې ولې موږ د غفلت دا زندګي تېروو یقین وکړه چې دې نږدې ورځو کې ما د قبر متعلق د مقبرې متعلق قسم په خدای چې په دې ساعت ما دا سوچ کوم چې دا موږ خو د خپل بینک اکاونټونه ډکوو خو د اخر د اکاونټ لپاره زموږ تصور او سوچ نن پیدا شو چې د دې ماشومانو هم زمون په دې مالونو کې هم حق شته زمون په دې بدنونو کې هم حق شته زمون په دې خوله کې هم حق شته زمون په دې مغزو باندې هم حق شته موږ ولې خپلې ذمهدارۍ نه دي پوره کړې ما پنځه کاله د ادنا کارکون په حیثیت سیاست کړی دی خو ما د چا ته لاس نه دی پیلو کړی چې ما له پیسې راکړه زما د خپل رب په مخ کې ستاسو سره دا وعده ده چې که زه سوال کوم نو زه به د پرورش لپاره انشاءالله سوال کوم او زما خپله ډولۍ به زه خلکو ته نیسم او زه به دا د اخر ګټه حسابوم زه ډېرې زیاتې خبرې کول خو نه غواړم نه زما د هغه ډېرې خبرې لګي خو بھرپور کوشش به دا کوم چې د سوات فیډریشن د تمامو مشرانو یو اهم اجلاس راوغواړم په دې بنیاد باندې پرورش لپاره او دا کوم فکر چې ما ته نعیم الله بھائی منتقل کو زه په دې جذبه او په دې احساس باندې خپلو ټولو تاجرانو ته دا فکر منتقل کړم او هغو کې دا شعور را پیدا کړم او نن خو زه په دې پوزیشن کې نه یم چې زه څونه سټوډنټانو ذمهواري لرم خو په دې پوزیشن کې ضرور یم چې زه د تاجرانو د نماینده په حیثیت دا وعده ستاسو سره کوم چې ستاسو د پیازو دپاره زه سوال وکړم ستاسو د ټماټرو دپاره وکړم د غوړو دپاره وکړم د چینو دپاره وکړم صابون دپاره وکړم انشاءالله تعالی څنګه چې دا ماشومان سپلني لوګۍ کوي دوکان په دوکان ګرځي د زیارت په ورځ تورسرې پنجې غونډوي انشاءالله دا زما ستاسو سره وعده ده چې زه به خاورې په سر او در په در ګرځم او زه به د پرورش د مالي مشکل په ختمولو کې خپل رول او کردار ادا کوم زما کم صلاحیت چې دی عوام په ما کم ټرسټ کوي کم اعتماد په ما کوي انشاءالله تعالی په زندګۍ کې ما د دنیایي پیدې څه خواهش نه ده کړې خو زه به د دې آخرني اخروي خواهش لپاره زه خپلې ذمهدارۍ خپل ملګري انشاءالله تعالی تاسو به زه مالي مشکلاتو کې نور لیدل نه غواړم او ما ته دا احساس وشو چې ما پرورش متعلق یقین به دونه سوچ نه
ما خو یو تعلیمي اداره وایي په دې طرف په تېرېدم خو نن د هغې حقایق زما مخې ته راغلو نو د نن نه پس چې زه هم کوتاهي کوم زه په ورځ محشر الله پاک ته به جوابدeh یم او زه به ځان ګناهګار او ذمهدار ګڼم